ناصر يا نصير انصرنا صلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد والمعتزلة أنكروا إرادة الله تعالى للشرور والقبائح دا دې نه کنه اما کې فین قیل ویش دا کافر خو مجبور دی په کفر کې او فاسق مجبور دی په خپل فسق کې بے خدا د دیو مکلف کول په ایمان باندې د کافر او فتواعات باندې د فاسق صحیح نه دي مونږ وی نه دا چې الله پاک خپل د دیو نه دا کفر او فسق دا تر کول او ایمان راوړل په خپل اختیار سره د دیو لري اختیار ورکړی دی ایمان راوړي او که طاعت جوړوي نو طاعت جوړوي شي جبر ور باندې الله پاک په دیو باندې خپل علم لیکلی دی دا څنګه چې دیو دې لیکلو سره تعبیری مثالونه مې درکړیو کنه اوس راځم اسانه مساله ده والمعتزله چې دي انکروا اراده الله دی انکار کړی دی د اراده د الله تعالی للشرور والقبائح د فار د شرور او د قبایح وی الله پاک اراده د پیدا کولو د زنا نه کوي دا خو شر دی دا خو قبیح دی د قتل نه کوي دا خو شر دی دا خو قبیح دی د شراب او د سکرو نه کوي دا خو شر دی دا خو قبیح دی الله تعالی اراده دا کړی د چې کافر دی ایمان راوړي فاسق دی طاعت وکي نه دا اراده نه کړی چې کافر دی کفر وکاندي او فاسق دی فسق وکاندي ولی ویسه به اراده د قبیحم قبیح دا لکه پیدا کولو د قبیح قبیح دی او ایجاد د قبیح قبیح دی مونږ ورته وایو چې خوږی مسلې دی وکړي خو زمونږ کلی امام نه نیسي مونږ وایي پیدا کول دا د شر شي خیر دی حکمت پکې دی کسب د شر دا شر دی خلق د شر نه دی کسب د شر خبر ورسېده والمعتزله انکروا دی انکار کړی دی اراده الله تعالی د ارادې د الله تعالی د فارد شرور او د قبایح حتی تر دې پوری قالو چې ویل دي معتزله چې انه تبارک وتعالى اراد اراده کړی دا من الکافر د کافرنا ایمانه د ایمان د کافر والفاسق او اراده کړی دا د فاسقنا طاعته د طاعت دا اگر چې دا واقع شوی نه دی وي خدای اراده کړی دا واقع شوی لا نید اراده کړی کفر د کافر و معصیته معصیت د فاسق زعما منهم دا د دیو باطل ګمان دی چې اراده د قبیح دا که خلقه لکا پیدا کول د قبیح چې قبیح دی و ایجاده او څنګه ایجاد د قبیح دی الکه خلق د قبیح دی او دارنګي ایجاد د قبیح دی نو اراده د قبیح دا او موږ وسدري وانه ټکی نه منو لکه دراله مولا صاحب موږ دا وایو چې خلق د قبیح نه دی ایجاد د قبیح نه دی ونحن نمنع ذلك او من منکو دی خبر لرا من وای چې صرف کسب د قبیح دی باس ونحن نمنع ذلك او من منکو دی لرا بل القبیح بلکی قبیح کسب د قبیح دی او دارنګي قبیح اتصاف متصف کی دل دی به پدی قبیح بانی چې څوک فسق وکي فاسق تی جوړ شي او څوک کفر وکي کافر تی جوړ شي څوک زنا وکي زانی تی جوړ شي او څوک شراب وسکي شرابي کبابي تی جوړ شي دقا متصف واره خنده کسب او اتصاف خنده
نور خلق او ایجاد کې څه نقصان او په اراده کې څه نقصان نشته ځکه اراده د الله تعالی عقیب وي د ارادې د عبد نه اول د عبد اراده وکړي د کسب نه په اراده وسلوسته راشي لکه یو انسان چې د بجلی لګوتې نه دي ورولي نو بجلی پسې راغلی نه ده چې دی نیولی او چې دی په خپله خارښتي دی بجلی تار لرګوتې وروړي یا ګنې وروړي او دی بجلی ورلره یو څو ګزاره ورکوي شرنګاوو نو دا د دې بجلی ګونه بجلی کله سړی نیسي بچې ته دلته ناست دی داسې خاموش نیسي نیسي دي چې کله دا اراده وکړي د ګوتې د وروړلو چې څنګه د ګوتې کسب کوي که نه څنګه دغه وکړي دقه ټیم کې د دنې یو ګړز ناره داسې اراده د الله تعالی هم ده اراده د الله تعالی دا عقیب وروسته وي د ارادې د کسب د بنده نه اول دا بنده اراده د کسب وکړي د هغې نه وروسته ورته الله تعالی اراده د خلق وکړي نو ونحنو نمنعو او منگا منکو ذالکا دی مذکور لرا بلکہ دا سوائی چی قبیح کسب د قبیح دے او قبیح چی دے نو اتصاب دے بی دی قبیح باندے فعندهم پنیز د معتزلو باندې کیږي اکثر آغا چې واقع کیږي د افعال د عبادنا په خلاف د ارادي د الله تعالی باندې او دا عقیده د دیو شنیعن جدا ډیر زیاته دغه دا غلط او برباد او خوشی عقیده ده شنیع غلط شنیع غلطی پیدا کی چې ډیر بد دغه کېږي دا لیکي دیو د عقیده نه معلومیږي چې د خدای پاک اراده په خلاف بندلې الله پاک اراده کړی و چې ابو جهل دی ایمان راوړي او ابو جهل ایمان دانه ولري دین خدای معلوم شي چې ابو جهل به ډیر قوي دی خدای یو شانت اراده او د ابو جهل بل شانت اراده و نه هغه وشو چې کوم ابو جهل غوښتل دا کیږي مولوی صاحب دا عقل مني ایمان خو یو طرف تک ایمان خو د دینه بالکل انکار کوي عقل هم د دینه انکار کوي عقل هم د دینه څه کوي انکار کوي یی بشوي نو مسله دغه شوړه دا راو دینه عقل څه کوي انکار کوي نو مسله دا شنیغه عقیده دا غلطه سونه کومه عقیده غلطه وی افعال د عباد اکثر دا د خدای د ارادې نه په خلاف واقع کیږي یعنی خدای یو رنګي غواړي بنده بل رنګي غواړي وشي هغه چې بنده غواړي بنده اراده خدای یو رنګي اراده کوي بنده بل رنګي اراده کوي وشي هغه چې د بنده کوم اراده دا عقیده ما دا عقیده وهذا شنيع جدا وهذا شنيع جدا دا ډېر زیات شنیع عقیده د دې وجې نه مولوي صاحب یو معتزلي قرار کړی دی ویل یو مجوسي کافر ویل په دې خپله عقیده کې د ګیر کړم ویل چورلې رانه خلاص کړي چورلې پېژنئ چورله څه ته وایي چورله څه ته وایي یو چورله د یو بل شي دی په معنا ټکی هېر دا دوه مړزان چې یو بل ته په جګړه باندې ورشي یو بل وایي دا څونه غلط د ګناه کار د خلک مړزان جنګي نو یو چې ووایي تیو غونته کې ناره کې روان شي دې ته یو نوم وایي دقه مثلي کې یاداو او چورله دیو دا دې ته ویلی کېږي چورله دا چورله اوس نه پوهې دوه مړزان دي نو دا دوه مړزان د یو بل سره جنګوي دا مړزان چې چپي نو جنګ نه کوي بعضې مړزانو کې داسې و چې چپ به هم بیا هم جګړه کوله ګوټګوالي نه ما د نور خلکو هغه لیدلي وو
چپ خپلې بیا جګړه کول بیا نورم تکړو دا یو ته وچغې سره لټکې دا بل هغه ته وټکې دا دوانه چوچغې یو بل تر اعلی نو چې دا دوانه دا شغېږي او دام شغېږي کوي راځي جنګوي څومره پیسې دونه فکیری جواری بیل شي دا څونه غټه ګناه ده او چې بیا کله جنګول د پاره دوانه پریدي نو یو ټونګم دا یو نه وایي څه دي واپس چپ شوی ته بل طرف ته ډاډي ته وتښتي نو دې ته چورلو دا جنګېدلې نه وي مخکې غور کوي یو بل ته چغېږي او بیا اکدم چې دی په هغه په جنګولو باندې دغه کې دی ونه جنګي یو ټونګم ونه کوي څه منډه کړي نو دې ته چورلو او چې دا وجنګېږي او یو پوکي او هغه منډه کې اواز غونته کې وکړي دې ته څه نوم وایي خدا رانه یې نو دا معتزلي وایي دي مجوسي رانه چې چورلې خلاص مجوسي رانه څه خلاص کړي چور دا معتزلي دا د مجوسي وو خو مين په مو خوشاله چې خیر وکړي راله مقصد دی چې مخالف سملول دي مخالف دي سملول دي چې چا سملاونو سیم لا شاباس او میر ورده وهذا شنيع جدا ګورا حکا یا حکیا حکایت شوه ده حکیا ذکر اوس په عام دا غره مجهول صيغه ده حکیا حکایت شوه ده عن عمرو بن عبيد معتزلي طرفنا انه بشکد عمر قال وی ما الزمني احد ندل الزام لګولې په ما باندې یو تن الزمدي ته دغه کېږي دا ویل چې دغه فرمان نه لګي یو سبق نشم ها معنا نه دا کوم کوم مزه دا نه عمر چې کېنم ما باندې ثقل جوړي ما الزمني مجوسي سمي روايه ما الزمني ندی الزام لګولې په ما باندې ندی چپ کړې مالرا او ندی خړ کړې مالرا او چورن نه د اشتری زمانہ احد یوتن په مثل د اغبانی الزمني مجوسی پیژنې مجوسی څه ته وایي دوه خدایان باندې او زبرتي نشو چې معتزله د مجوسیان نه ولي بدترین دی ولي هغه ما ورانه هر واله وایي ځکه چې مجوسیان لا د دوه قائل دی او چې شری ډیر قائل کان معي چې دا زما سره په سفینه په بیړۍ کې بیړۍ پیژنې ها یاخذ كل سفینه غصبا نو د دې تخته د کړن تخته دی ولې د دا دغه نه دی بیړۍ نه تخته ولې د کړل دای ویلی چې د دین اخوا ملکن یو بادشاہ دی جلندر بن کرکرا دینم دی جلندر بن کرکرا کزامن دیو شو خسته نه کولای دی اگر چې د ظالم نوم چې جلندر بن کرکرا یاخذ اخلی کل سفینه غصبا هر سفینه په غصب هر سفینه غصب باندې او د کل مضافنیه چې کله نکری تعمیم د افراد راوړي ار الینو به خوې مدینه تخته څه لري کې تخته چې به ولې لري کله کل سفینه واذا تنوین د تکمیل دی کل سفینه کامله سلیمه چې داسې سفینه چې کامل وي سلیم وي علي او چې تاسو تخته مکتب کې نه ابجنه یو لري کوي بل روغه بیړۍ براشي غبطي وی وایي دا ښه کار کو غلط کار دی لا سپینی په صداران ما الزمنی مجوسی کان معي زما سرا په سفینه په بیړۍ کې ګل د کذو ګل یو تشکوم لاندې ته بل سفینه په بل کې سرا یاد الکه یو کس په بار کې راغلی چې دا ماشوم سخت ذهین سم ذهین دی ما نه باندې چې دونه ور کوټه الکه دونه تکړه دا زنه مانه نو ما چې راشه تجربه په وکړ په بیړۍ کې راته ناسي دې سین کې چې موږ روانو دا بیړۍ نو چې زمي په نحو کې دا ونی یا دا پلان کې کنه
نو ما د دې ماشوم نه تپوس وکړو بچیا ما الذ الطعام عندك ستا چې شی ډېر خوښ دي فقال بیض مشوي باباجي ایښېدلي انډې دا مې ډېر خوښ نور هغه هم چې شو زم چې هماغه بس ختمه سلامت کال تیر شو کال بعد راته ماشوم بیا په بیړۍ کې ناست دی زم نور خلک هم پکې چې هغه خپل ټیشن جماعت یې تپوس کړی و هغې له ورلو نو ما ورته ویل بچیا ویل جی مع أي شيء قال بعد متوجه فقال مع الملح شمال جبيده فقال مع الملح شمال جبيده نو سپینې کې نو به ما ته پته ولګېدل چې واقعي دا ماشوم سره ملا صاحبان دې ذهین دې ځکه کال بعد نیمه جملې باندې متبله جمله تکړه ور غتب کړه کال بعد هم د پته لري کال بعد موږ نه تیری کړ نو کان معي فی السفینه دا د سفینې کې ډېر څه شي پرې ده فقلت ما ویل لو د تعلیما سوجدا چې ته اسلام نه راوړې نو د ویلې چې ځکه الله تعالی لم یرید نه دې اراده کړې اسلام زما اے مجوسی ولی ایمان نه راوړې اسلام ولی نه راوړې نو دې ویلې الله اراده نه کړې زما د اسلام کله اراده د اسلام کړه اسلام راوړم فإذا اراده کله چې اراده وکړي الله تعالی اسلامي زما د اسلام نو اسلم ته زب اسلام راوړم ګوره دې خدا عقیده د معتزله وکنو چې دا الله اراده وي د بنده اراده بلې بس د خدای اراده ونی شي د بنده غوش فقلت نو ما ویل للمجوسي مجوسي ته ان الله تعالی بشک الله رب العزت يريد اسلامك اراده لري ستاسو اسلام ولكن الشياطين لا يتركونك لیکن شیطانان تا نپریری چې اسلام راوړي خدای اراده لري چې ته اسلام راوړې خو شیطان اراده نه لري چې ته اسلام راوړې هغه دې نه پرېږدي ته فقال المجوسي نو مجوسي ویلي فانا اكون نزيما مع الشريك الاغلب سره د هغه شریک نه چې کوم اغلب او غالب دی ولې د الله اراده فما ونه چلیدله او د شیطان اراده فما او چلیدله دې کې خو بیا شیطان اغلب شنو دغه اغلب مرګري وې دې د ذکرم چې ما څه جواب نو فکر راځي نو دا خبره غلطه ده چې اراده کې الله تعالی اراده لري د چا د اسلام دراوړل نه غلط اراده به الله د دې کافر مجوسی د اسلام دراوړل و اراده لرل الله پاک څوک ویل څوک ویني لره تاسو نه جواب ته پوس کوم هو چې قائدم دا دی ویری مليان شولې باو کم اراده الله جل جلاله لرلا د مجوسی د اسلام لرله کنه لرله څوک وی لرله څوک لرله اختیار ده لرله کما زه اختیار زه ته په دې اختیار باندې اراده کوم الله اراده لرله د مجوسی د اسلام څوک وی او څوک وی نه لرله کله به الله اراده ولري دا الله اراده عقیب وی د اراده د عبدنا کدی مجوسی اراده کړې وې د ایمان دراوړلو د کسب کولو د کلمې او د ایمان دراوړلو نو الله پاک به اراده د خلق وته کړې نو د ایمان به پیدا کړې دا الله تعالی اراده د خلق عقیب روستوی دا اراده د کسب د بندنا چې دا بندا اراده او کې د کسب د ایمان چې زم ایمان راوړم خدای وته ایمان پیدا کی چې څنګه اراده او کې بس الله په ګوتا ایمان پیدا کی خروج ته دغه کې پیدا اورن نه اورن کېدلان چې ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها نو اراده کړې وې کوم دنه ماندار چې اراده نه لکه ولو شئنا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض نحن بين يوما لو شاء ربك إلى درب
رب ستا کړ ټول به ایمان راوړی دي خدای اراده څوک منې کوي نشي خو اراده نه ده هغه وایي چې اراده باندې کوم چې تا اول اراده د کسب ده دا خو ټول ایتونه زمونږ په دپاره دي که نه ولو شاء ربک لآمن لا آنکه خدای اراده کړی نو د ټولو خلکو به ایمان راوړی خو نه ده کړې اراده نو خدای چې اراده وکړل څوک به ته مخې ته ودرېدی شي خو خدای پاک وایي چې تا له ما اختیار درکړی زه اراده کوم ستا د ایمان د پیدا کولو خو شرط دا دی چې ته به مخکې نه اراده د کسب کې تا له ما اختیار درکړی دا طاقت مې درکړی دی په خپل اختیار اراده د کسب د کفر هم کوی شي او اراده د کسب د ایمان هم کوی شي چې ته کومه اراده کې د طلاق کشیش پیدا کړو زم طلاق اراده کوم چې ته کومه اراده کې زم طلاق هغه اراده کوم ما پیدا کوم دا ټول ایتونه زموږ لپاره چې خدای اراده وکړله د یو کار نو څوک ورته بې حایل واقع کېدی شي ولو شاء ربک الله اراده کړی وی نو لآمن هر چا به ایمان راوړی والله که څوک هم ورته مخې ته ودرېدلی وي نه ابوجهل او نه فرعون او نه نمرود او نه شداد او نه فلان او نه فلان او نه فلان د خدای ارادې ته څوک ودرېدی شي خو خدای اراده نه کوي د بنده فکر دی هغه خو دا بنده چې پر اراده وکړه یو کس بل ته ویل ما سلامت کال تیر شو یو پیاله چای دی را باندې مسکول ته مړ نه یې ما د باندې جوړې دي که راغلی یعنې ما د باندې چای نه درکوي ته نه یې راغلی نو څنګه چای سلامت کال نه دی چې به څوارلس کاله نور هم تېر شي دا بیا پنځلسم شي او یو پیالې بوټ به هم راسره غونه کوي چې راځي نه څه شي چای به وکړي ته مړ نه یې وایي ما جوړې دي خلک ته دا وایي که نه یې وایي ته مړ نه یې ما جوړې نه دي تا اراده مجوسی ته ووایا اراده د ایمان کړی نه ده نو الله پاک تعالی را ایمان د پیدا کولو اراده نه ده کړې دا خبرې زه بار بار زه کړم چې دا کتاب د ټوقانو نه دی د رښتینو د قایب دي دا سړی پیشي زه د نورو مدرسو د طالبانو خصوصونه کوم غریبانان فکر دی رالی که دا خبره زده کول ول تاسو هم نه درځي که تاسو ته دونه تکړه خو نه یاست زه دې سړی لاړم نو چې زده کوئ که نه زده کوئ بل هم په چینچۍ کې یو سره ناست کوم دی کې سبا په ما چینچۍ کې او خو راته خپل جیب پر مارسي وې زه قرآن څومره درجه کې ما د لیونۍ وخته کې مو ګړې وړې درجې حیران چې راته کتل ما د لیونۍ وخته کې ما ګړې وړې درجې شپږمه کې یم او په پنځمه کې یم او په راسته کې فکر دی رالی نو دا مسلې دي صاحب علیه رحمت او چې معلومات یې وکړم دی که باندې د کلمانې دې مسلې کې څه دغه بیا پته په چاته نه لګي تېرو څه زما داسې مکالمه غونته کې راشي د اراده چې د عقیده خو مې زده شي که نه اراده که الله اراده وکړه والله که نه اسمانونه مخې ته ودرېږي او نه ځمکې هېڅ الله خالق دی د خدای اراده څوک منې کولی شي اراده ولو آمن ولو شاء لآمن نو لو د څه دپاره راځي مولي صاحب دا انتفاع د ثاني د وجې د انتفاع د اول نه دی چې خدای شاء نه ده کړې نو ځکه چا ایمان نه دی راوړی که خدای شاء وکړه ټول هر څه به ایمان راوړي دا د انسانان خو پرېږده حیوانات به ایمان راوړي ولو شاء فکر دی رانه اراده الله کله اراده کوي اول به بنده اراده کوي نو څه د کسب د ایمان خدای پاک به اراده فوراً په دې پسې کوي وروسته د خلق د ایمان به دی به په خپله مؤمن شي نو دا خو یوه شوه د مولي صاحب د وزیر شریک غلط سره یم اوس ګوره زه داسې جواب دي معتدلي سره که دا موږ یې موږ ورته وایو چې خدای ستا د ایمان اراده نه ده کړې خدای پاک وایي زه به مجوسي ستا د ایمان اراده وکړم او دا شیطانان به دله خړ پړ کړم اول خدای غني دی اول به ته اراده کې د کسب د ایمان ته اراده وکړه چې راځه زه فخر بابا په لاس باندې ایمان راوړم ستا د دا شیطانان بیا رامنې کېږم ستا د بیا شیطانان زمونږ څونه ښایسته مسله کې معتدله دا د مجوسي د جب بله واوره لکه او حکایت شوی دی چې ان القاضي عبدالجبار حمداني دا یو لوی شیخ دی دا چا د معتزله او قاضي عبدالجبار حمداني لوی شیخ مولي صاحب تفتازاني ته وګوره که نه قاضي عبدالجبار حمداني څونه په عزت باندې نوم د هر چا مشران به ته په عزت یادې ولې که ته د بل چا مشران په بې عزته یاد کړې موږ دا طالبان
هلکه په دې سیاست کې په دې خلکو په کنځلي کې د مشرانو په سیناغي داغي مشران خو دې خو لایق دي کنځلي بیا زموږ مشر لایق دي کنځلي دي دې دا ډېر غلط کار دی فکر نه کوي اکثر چې کوم د دوه مليانو په منځ کې مناظرې د طالبان دي در چا احترام شریعت متولات سب الذين يدعون من دون الله سب الله خدای په مونږ دین هم نکړي چې کافرانو په مخ کې بوتان نه کوي چې د کافرانو په مخ کې بوتان وکړي څه چل به وشي هغه خو ته خدای وایي کار څنګه دې په ته وایي سجدي او ته احترام کوي کني کوي نه به خامخا محترم کندي ته چې د بل چا شیخ وکړي یو بس ته چې د بل چا په مدرسې په خبرو کې بهتر په مدرسې کې حکایت شوی دی چې ان القاضي عبد الجبار حمدانی دا داخل شو په صاحب بانی ابن عباد او د سره استاد ما تاسو مخ کې ویل چې استاد مطلق ذکر شي مراد نه ابو اسحاق اسفراینی وی د تاریخ مت بیان کړی دی فلما را الاستاذ الکلا چې ولید دی استاد فلما را الاستاذ چې کله استاد ولید قال ندویلی کہ سبحان من پاکی دا آغا ذات لرا تنزہ غن الفحشائی کہ پاک دے دا بی حیایون دا فحشان پاک دے دی معتزلی شیخ داویلی فقال الاستاد استاد ابو اسحاق اسفراینی کہ دام شیخ دا اہل سنت دے دور تویلی علی الفور په جواب کې او تویلی علی الفور جواب کوي فور سوچ په کې نه کې وای سبحان من پاکی دا هغه چا لرا چې نه جاری کیږي په بادشاہی دا کې الا ما مگر هغه یشا چې وی غواړي یشا وس د دې اول جملې څه مقصد دی د دې دویم زر وای نه وخت دی نو ټیم کم دی دی معتزلی په دې زمون شیخ باندې داسې ډاز وکړ او په دې ډاز کې دا ویل چې پاکي د هغه الله لرا چې پاک دی د فحشانه منګ دې په منګ باندې دا ټوک ولګاو چې تاسو په د فحشانه نسبت خدای پاک ته کوي زینا خدای پیدا کړی دا شراب خدای پیدا کړی دي او دارنګي فکر دیراله صاحب علیه رحمتا کفر خدای پاک پیدا کړی دی شیطان خدای پاک پیدا کړی دی او دا غلط شهود او قبایح خدای له قبایحونه پاک دی تاسو ته ولې نسبت دې قبایح وکړو په منګه دا چوک دوته جوابي ترکیب ورکړه سبحان من پاکی دا آغا چالر چی نجاری کی گی دا غفا باچائی کی مگر آغا چی آغا اووڑی ویلا دولی تاسو معتدله پورتکان خویستی چی دا خدای اراده و چی ابو جهل ایمان راوڑی و دا ابو جهل اراده و چی زکو پر وکما دا خدای دا اراده پا خلاف کا صادر شو آغا وشو چی ابو جهل کم اراده لا متوي جي سبحان من لا يجري في ملكه الا ما يشاء دا جواب ورکړ چې سړی فورا سړی څه کو د سوال باندې داغه په خبره پیښ لري هغه وایي چې تنزل فحشان په منګه تعریض وکړو چې لکه دی خو نسبت د فحشا کوي کلا وها چمن کله نسبت د فحشا الله پاک ته کړی مونږ وایي زنا کسب کول قبیح دي د زنا پیدا کول قبیح نه دي مونږ وایي د کفر کسب کول قبیح دي خدای نه کسب کوي پیدا کول قبیح نه دي خدای خو له خلق کړي جواب امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما دے دا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فعلا امام مالک سے درس کول امام سے گاڑی تکیه نه چې د تاریخ ما فعل راشي چې هغه سبق بس کو امام سے طرف ته روان شو پښت بیتی ورته کول پښت بیتی ورته کول نو دي طالب العلمان ته ویلي وممن حولكم من الاعراب منافقون امام سے خود باندې وممن حولكم من الاعراب منافقون آیات نه ویلي دا خپل جمله ویله خو د آیات سره خبره موافق دا نه چې آیات په
امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ باندې پټ کولی امام ابو حنیفه سے هم آیات نه ویلي هغه خپل یو جملې ویله په د باندې پټ کولې امام ابو حنیفه سے طالبانو ته ګوته ونیوله ومن اهل المدینه دې ته خیر وکړو به امام مالک ته ګوته من اهل المدینه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم څونه خسته جواب فورا دې امام مالک سے بتوي طالبان په مخ کې امام صاحب دا خبره کړې ده چې څوک قسم اخري چې زبا غوښه نه خورم او کبي وخوړو نو بیا نه عالي شيږي قرآن کې راغلي لحمن طريا کب ته خدای غوښه ویلي لوتي وته نه وي امام صاحب ویل دا زړی مستدی د قطراتین نکړه لیکلي راځي زه هغه سره انت تفوز کن نوې مسله پیدا شوې ده یو سړي قسم خوړلې دی چې زبد چد دلاندې نه سملم او پړاګې شپه تېره کړې ده نو څوک وایي انیستی او څوک وایي نه دی امام مالک ویل دا کوم دی کې انیستی په شړه دشته کې چې دغه د املاک دی نو امام صاحب ویل والسماء بناء خدای وایي چې اسمان چت دی نو خدای پاک اسمان ته چت وایي او کې ورته نه دی فسکت مالکون څونه ښایسته جواب دې ته جوابي ترکي کله نه دا پخواني ملکانان ناشنا اوس هغه ملکانان او غټ سپینګیري که نه هغه دغه لار دیو ناشنا تکلیفونه کوي چې عقل به دې حیران شي عقل به څه شي حیران شي په دې مصورو طرف ته د ایله مولا صاحب فارغ شوی و د چا فکر نه یو جنازه پېښه شوې وه مخلوق راغلی هغه جنازې ته مخکې کړی نو دا الله اکبر ته بې رفع الیدین کړي هغه سپین ږیری ولاړی وایي استاد جي تا خو د غم نه خالي ساده تا خو د جنازې نه د اختر لمونځ ساده دا مسله پکې څه دې کې یو بله قصه داسې ده چې د دوو قبیلو خلکو یو په قبیلې کې دا سړی دی که نه فکر دې راغلی د ده په کلي کې څه شی دي د ده په علاقه کې د کلو نومونه دي یو ته لکۍ وایي او بل ته خوټۍ کلی وایي لکۍ کلی خوټۍ کلی او دا بل ملک دی د دې ملک په کلي کې دغه دي دوه کلي نومونه دي یو ته خانسوړی وایي بل ته بیبي چاو دی وایي نو دی نواب صاحبو دی نواب یا دی ملک ته وویلي غټه مجموعه کې لکه خړول وي یا لکه جی ویلي ستاسو د دې لکۍ نه ستاسو کوتۍ پورې څونه مزل دی هغه د ځمکه چې ګروله را ګروله او سر یې راوچت کړ ویل نواب صاحب لکه ستاسو د خانسوړۍ نه د بیبي چاو دي پورې بس دومره به وي فکر دی نه زه کوم یو جواب وایي جواب یې توکي به نو ګوره ابو اسحاق اسفرایني ورته څه کوم دغه ورکړو هغه که دا مې شرحه کې لیکلي خو مال دا خوند نه کوي پرېږدی والمعتزله تو معتزله چې دې تاخذو دې څه کړی د ملا صاحب عقیده کړی د کمی خبرې چې ان الامر امر چې دا مستلزم دی اراده لرا دقه دې کې تیر ګوتی ګوره امر خو دې نه کوي په فحشا باندې خو څنګه جلاله خلق خو دې کوي خو امر نه کوي دی وایي چې دا امر مستلزم دی اراده لرا او دا نه مستلزم دا عدمي اراده لرا چې خدای پاک کوم کار ویلي چې دا کار وکړي نو هغې کې د خدای اراده وي چې دا وکړه نه امر مستلزم اراده لرا نه دی مونږ وایي امر به یې کړی وي خو اراده به یې نه وي اراده به نه وي کله ناکله خلک امر وکړي اراده یې وي صاحب علیه رحمته هغه یو پات شوی دی خدای دې وبخي او یو ژوندی دی خدای دې په دین باندې کلک لري دومره خدای پاک ورکړي لکه جلالې دا بعض کله چې دې یو جعفر مونږ واړو د یو عجب خان استاد دا عجب خان استاد ډېر تریف پرې جګړه نو د دواړو جګړه دغه شوله د اراله نو دې
جعفر قرباني دباو وکړو هلکه ویل دا خوله دې وامه هغه د ونې نه لږ قد نه لږ لنډ و دې ورته وکړو دې دغه ته به دې دا چا چې به دا دباو کړی که نه نو په دې په دې نوکو به ورته ودرېد دا خوله به یې د هغه دې خولې له ویوړه په یو ساه ورته لګېدلې ګوره امر ورته کوو که نه یې کوو دا امر د دې دپاره چې ته یې وکړه ارادې وه چې ته ما له خوله ووه معنی یې دا وه چې ووه تا ته والی نه شي تاسو داسې وړه خوله نه ده دا به ته ووایي امر مستلزم ارادې لره نه دی دا قصه مې ته په دې باندې وکړه چې امر مستلزم ارادې لره نه دی دی وایي امر مستلزم ارادې لره دی چې چا امر وکړه بس دا معنا دا ده ټیکه دی راځي یو مولي چې تاسو ته ورشه هلکه ویلې ورشه هلکه ویلې هغه سور کړی چرګ راغله هغه رښتیا یې راوړل دا خو ماسې ته ویل دا یو امر مستلزم ارادې لرئ ته به تللی او راغلی به وایي چې هلکه سور کړی چرګ نه بېلابې څه کیسه پکې وه سړی څه نه ګرمېده نو والمعتزله معتزله چې دي تاخذو دي عقیده کړې ده چې ان الامر دا امر چې دی دا مستلزم دی ارادې لره او نهي دا مستلزم دی عدم ارادې لره نو دې وګرځولې د ایمان د کافر مراد د الله تعالی او کفره او کفر د غیر مراد نو دا ډېره غلطه خبر شوې ګوره کافر کفر کوي نو د خدای اراده د یو څه وشو بل څه مولي چې دا خو د خدای پاک عیاذ بالله ایجاد لازمي دي غلطه عقیده ده ونحن نعلم منتفترة كأن الشيء بشك يوشي قد لا يكون مرادا كلنا كلدانوي مراد ويؤمر بأمر فاغبان يوشي هو ندا هو جدوينه دينا لك أمر خوي وكت هو ومرادي وقد يكون كلنا كلاوي مرادا مرادو أو منك ينهو داغينا لازم كلوية منتي كوي أو مي مرادي شي داغينا کدی راځي صحیح لکه تاسو د اسامه مرګري شو ته وې تک الکه چرګ لاله کې چرګ مالاله نه بس صاحب شکر کړه ماري چرګ مالاله انو دې مراده چې سيږي وقد يكون مرادا او منی کې داغنا د وجه د حکمتونو او د مصالحونه چې حاته کې باغی من علم د الله تعالی الله علم هو ډیر احاطه داغنه کوي اشیاء تور باندې کله نه کړي انسان دې کار نه منه کوي خو لیکن هغه منه مراد دا ارجو چې خپل دغه وی په مناظرې کې کم خلک چې دغه وی کړي مناظرو سره دغه ډیری نه غيو د مخکې نه داسې سلیکټ کړي په پیښو چې کار خرابېږي نو تاسو بشکور ساده نو زنګ خپل کلی دغه څه کوم هغه یو زیاته یو خبرې دغه کېدل د اصل نو غلکان مخکې نه پیږي چې دسی چلو یا ما دسی چلو وکړو دا یو وګراو کنه ما دسی یو ځای وګراو بس دې به تاسو شور تازوي چې څوک مستوانه وي دا نه جوړه يرحمك الله فکر دی راځي ګوره کله او زبرته مکه شور بکوي کینې شور مکوي کینې او به بم تاسو څه کوي شور به پرې دی چې ما هم کړته وي هغه دغه واله مثال دی مولا صاحبہ چې طالب العلم تا هغه نقصان تکړه چرته نقصان کړي خدای له علم دی او مقتدین او تدشي او چې بيخي او تسخط کېدل او استاد په شراغ دغه شاګرد چرته دی الله وجل غواړي دا اول زوج نه تاسو به تماشا کوي او تاسو سره راځي کوم ځای کې دی طالب غوي دې کوم دوه مخکنه بوته وکړه طالبا الرجال در پسې جاء کان پریدی بلا موتا رجلین دی منکسر ندی فرار کا وجبلتا لاره وتخید هغه مقتدیان چې لار خپل مامي کې بلګي ورته استاد ورمن چرته په کنځري نه ویل خطرناکه کنځري وته خطرناکه کنځري وته نقول مولي صاحبا وقد يكون مرادا وينهى من كي داغه نه وایي کوم د مصالح نه هاته کې باندې علم د الله تعالی او لانه لا يسأل الله تفوز کیږي اما په بار الله کې په لچ الله کوي الا يرتني چې سردار چې کړي اراده او کی ظاهر کې په حاضرینو باندې عصيان د خپل عبادت امر وته کې په یو شی باندې د تو شرک دا کار وکا بس هغه د خلق په مخ کې ونه ما اسکا دې نه کوم وی ګوري دا د بدمعاش دغه دا غلام دی امر کې بشي باندې اراده نه لغنه او کله نا کله دلیل ولې شي د جانبین نه په آیاتونو باندې
نغیو د آیات یو شان تاویل کوي موږ یې بل شان کوي باب د تاویل دا د چا د پلار نه دی باب د تاویل مفتوح دی په فریقین باندې اغیو موږ په آیاتونو کې یو تاویل کوي ځان بچي او موږ د اغیو په استدلالاتو کې یو تاویل کوي ځان بچي خبره ده روانه ده الحمدلله في ذات موږ تاسو په دې مسله کې حق اصل اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه